بارکزی صاحب ما مخکې په شروع کې ویل چې افغانستان په ډېر یو حساس پړاو کې دی. موږ یو نورمال حالت کې نه یو چې د محلي اردو محلي پولیسو هغه وړې ستونزې او شخړې چې دي هغې په اړه فکر وکړو او یو چې زه خو واړه مشکلات دي او حل کېدی شي. موږ په دغسې یو مرحله کې چې خدا ناخواسته وړه اشتباه موږ د یو ستر جنجال سره مخ کوی شي. همدا اوس د تاسو په خبرو کې اول د انتخاباتو وضعیت ته اشاره وکړله. همدا اوس انتخابات په یو ستر جنجال باندې نتایج خلک نه مني او هغه کېدی شي چې خدا ناخواسته ډېر مشکلات پیدا کړي. همدا اوس د وضعیت طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې وضعیت رامنځته شوی دی. یو تعداد قوتونه د احساس د خطر کوي، ویرې کوي. دغه وضعیت کې چې موږ محلي اردو جوړ کړو نو دا به د افغانستان وحدت ساتلو سره مرسته وکړي او کنه خدا ناخواسته لا به زیان ورسوي. زه د افغانستان پر ولس باندې دا زیری کوم چې امریکا نوره ماته سوې ده. دی سخت شکست یې خوړلی دي چې د روسانو بدتر اوس د تیښتې لاره ځینې ورکه ده. داسې لاره ځینې ورکه ده چې تش د دې دپاره چې طالبان د دوی سره خبرو ته حاضرېږي. 6 میلیارده ډالر امریکا پاکستان ته ورکوي، 6 میلیارده د دې ملګري سعودي ورکوي، 6 میلیارده امارات ورکوي، 18 میلیارده ډالر رشوت پاکستان ته ورکوي چې تش طالبان د امریکایانو سره خبرو ته کښېني. برادر صاحب تاسو بخښنه غواړم، شوروي اتحاد تاسو د امریکا د ماتې خبره کوئ. شوروي اتحاد هم کله چې ماتېدو ته نږدې شلله ماتېدله افغانستان نه وتله افغانستان په دغه یو مصیبت باندې نو خبرې ته اوس بیا هم هغسې مرحلې تکرار ده. خبرې ته راځم. ما تا ته مخکې ویل چې زه د دې یعنې خپله د محل د خلکو د کومک سره موافق یم، اما ساختار نه راباندې زه وایم پر ځای د دې که امریکا زموږ په عزت که امریکا زموږ په سیاسي جوړښت سات نه تېروي ولې دا زموږ د ملي اردو تشکیل نه پوره کوي؟ ولې زموږ د ملي پولیسو تشکیل نه پوره کوي؟ زه تا ته د نمونې په ډول وایم. زموږ په روزګان کې لیوا ده د ملي اردو د لیوا تشکیل جنرال صاحب ته معلوم دی. موږ د لیوا په تشکیل کې 2300 نفره په هغه وخت کې چې زه هلته ورغلی وم موږ کمبود درلودل. 2300 نفره د اردو خپله د لیوا په تشکیل کې د روزګان کمو که دغه ورپره کې څونې تاثیر بالته ولري. یو موږ پولیس لرو هلته ملي او محلي پولیس څه بالا 4000 نفره تشکیل لرو په روزګان کې. موږ زموږ د خاص روزګان په ولسوالۍ کې 22 نفره پولیس وظیفه اجرا کوي. 23 کس له ولا کس ته پیسې هی په میل کېږي. د چورې په ولسوالۍ کې تشکیل لرو 400 فکر کوم 26 نفره به انشاءالله. موږ په چوره کې لرو 22 نفره پولیس 23 لا ولا کلر. په چارچنو ولسوالۍ کې چې اوس په اصطلاح شهید اساس ولسوالۍ ورته وایي په هغه کې هم چنان الته موږ فقط 2 پوستې د پولیس لرو 2 پوستې لسکسیزي یو بیس د اردو دی. زه وایم چې زموږ د دولت پر چارواکو غږ کوم چې بس دی نور د امریکا د سیاست ښکار مخ خپل ځان او مخ خپل ملت جوړوي. دغه د ملي اردو تشکیل پوره کړي. ښه خبره خدا و یو وخت ما په شورا کې دا خبره وکړه ما له امریکا دې دغه پیسې چې زموږ د اردو د پولیسو په نامه راکړي نه دي راکړي. زموږ دولت دې د مکلفیت دوره شروع کړي. افغانان دې د خپل ناموس د ساتلو دپاره خیراتخور او جرهخور او مزدور نه جوړوي. افغانان خو داسې نه وو. بیا هم چاره سوال دا نو څنګه کېدای شي؟ مالدادی کېدای شي. افغانان دومره غرور لري دومره عزت لري. زما په یاد کېږي زموږ د ژرندې اسیوان موږ د اوبو ژرندې درلودې ځواک صاحب په قوم اڅکزی و سلطان محمد اکا نومېدی نو دا خلکو سلطان جان اکا بالي. سپین ږیری سوی د دې مشر زوی پای محمد نومېدی. دا پای محمد جلب راغلی هلته پر 22 کلني باندې جلب راتلی د هر چا. بیا نو څوک چې به شرعي بې کسه و مجله یې تېرېدل څوک چې به عالم و د مدرسي مجله یې کوله او حتی دغه چې محصلین چې به وو د هغو د طلابو دا یو کال ورته بخشش و. دغه پای محمد دپاره چې دی وګرځېدی خو سیوان شی نه درلودی سیوان. زموږ په کلي کې فضل محمد نومېدی خدای دې وبخښي اوس مړ دی. هغه ته یې خپله لور په 2000 افغانۍ ورکړه پیغله لور. 2000 افغانۍ په وخت کې بیخي ډېرې وې. د هغسې په دې 2000 کې 1200 واخیستې. دا خپل زوی ته یې ویل زه ورته ناست وم ښه مې په یاد کېږي په وخت کې په 4 صنف کې وم د مکتب. زویه دا 600 دي د یو کال خرچه ده 600 دي د بل کال بس ولاړ څه خپل د خاورې خدمت وکړه خپل د ناموس.
زوی یې رالیږي خدمت ته، لور یې خرڅول د ده د خرچې دپاره. افغانان خو دومره بې غیرته بې عزته نه وو چې خپل د مور د خپل عزت، د خپل ناموس، د خپل قرآن، د خپل حریم، د خپل استقلال دفاع د امریکا په پیسو کوي. زه د دغه مزدور او د دغه اجر په اصطلاح سیستم مخکې هم مخالفم. په هر حال هغه خو وسو، هغه چې اوس به په هغه سیستم کې بل. نو امریکا د خپلې ماتې جبیره باید څنګه وکړي؟ لکه چې ورته دوستانو اشاره وکړه. د امریکا سره په ډیرو ځایو کې ایران کومک کوي. په عراق کې هم ایران ورسره کومک وکړي، په سوریه کې هم ورسره کومک وکړي، په یمن کې هم، ځکه ایران زمینه سازي ورته کوي. او په افغانستان کې هم د زینبینو او د فاطمیونو تر اوسه پورې زموږ د افغانستان 8000 ځوانانو سر خوړلی دي په عراق، په سوریه او په یمن کې. ته په خبرې 8000 ځوانانو، دا چې څوک نه په خبرېږي، څو لا نور هلته دا دلته راځي، دا ډلې دلته توظیفېږي. د دې په مقابل امریکا نورې بلایې ورته جوړوي. هغه دلته محلي اردو نه جوړېږي، محلي یعنې بلایې جوړېږي. تشکیل به وي. ما درته وویل دغه هم چې دغه تشکیل اوس لکه دا اوس چې دردسر دی، لکه دا اوس شجاعي، لکه دا اوس علیپور، لکه دا اوس قیصاري، لکه د دې امثالو هم. زه په روزګان کې پر حکومت غږ کوم چې پر ځای د دې چې ملي اردو جوړوي، د ملي پولیسو تشکیل پرکه، د ملي اردو تشکیل پرکه، یو محلي اردو مه جوړو، روزګان ازادېږي. یو او بل په روزګان کې فاسق خلک، هغه خلک چې په لیکو کې د دولت د پولیسو یا د بل شي چالته د خلکو زامن د الک په صفت ساتي، حیا دي یا سپي ساتي جنگي، او یا د خلکو په ناموس بازي کوي. لکه دا چې تاسو بعضې راپورونه اورئ، هغه پلید فاسق خلک دي د روزګان د جامعې څخه ایسته کې، هلته د پاک خلک وګماري. نو جناب ځواک صاحب، زه وایم چې دی دا اردو جوړوي د چا دپاره؟ د طالب دپاره. طالب خو تر اوسه پورې زما د ناموس بې عزتي نه ده کړې، او زما خاوره هم تر اوسه پورې چاته نه ده کړې. ګوره، او خلک دا زه څه درته وایم، روزګان خو ته پرېږده، په کابل کې خلک طالب ته اوس لبیک ورکلی وایي. د کابل د خلکو د طالبانیزم د فکر څونې فرق دی تا در معلومېږي. اما په کابل کې خلک اوس هرکلی ورته وایي. ولې هرکلی ورته وایي؟ خلک په دې پوه دي چې طالب د چا د ناموس غل نه دی، د چا د مځکې غل نه دی، مځکه نه غصبوي، د چا سره روپۍ نه اخلي. د طالب په دا دونې قلمرو کې سره د دې ګوره چې د یو موجوده تشکیل و تعمیر و مرکز نه لري. ته هره ورځ وینې چې اختطافچې په لرګو زړولی نیولی، غلې نیولی، بې ناموسې نیولی. نو زه وایم ته د طالب د مقابلې لپاره ماته محلي اردو مه جوړوه، محلي پولیس مه جوړوه، ملي اردو تقویه کړه، ملي اردو او پولیسو تشکیل پرکه، ماته د صلح بستر ورکړه. صحیح، مننه. بالکل زما پر صلح پاکستان ته زما د ورور پر یو ځای کېدو زما سره هغه زما سره یو ځای کېږي، لکه زه چې ورته تږی یم، دی هم راته تږی دی. 18 میلیارده ډالر چې پاکستان ته رشوت ورکوي، خو د 18 میلیارده ډالر دغه طالبان شتل دي، د ټولو کورونه ړنګ دي، صحیح، د ټولې زندګي په ماده خواږه ته ورکړي چې دا ژوند یې ورغول شي. بارک صاحب. جنرال صاحب، ډانفورډ په 2015 کې 2016 کې ویل چې افغانستان ننګرهار به د داعش مرکز وي، او شمال او شمال شرق به دا به داعش سره وي، او جنوب به د طالبانو سره وي، شمال داعش او طالبانو ده. یعنی د افغانستان به د بیلابیلو قوتونو تقسیم وي، دلته به مرکزي حکومت وي، یو حکومت به یو چېرته وي د په منځ کې. که دغه حکومت چې بې د هغې نه د دومره قوتونو په محاصره کې به داعش به هم دلته وي، طالب به هم دلته وي، او امریکا دغه د وځي، د هغه په خوا کې د ده اردو تقسیمېږي په محلي اردوګانو باندې، نو څه پاتې کېږي؟ اول خو زه درته وایم چې د یو کار چې په یو مملکت کې کېږي نه عاقبت سنجوي کې نه سنجوي، منګه ونه سنجو. ګوره دا د اشرف غني صاحب رښتیا وایي، له منګه نه د پند واخلي. نو خو اشرف غني صاحب د پند واخلي، محلي اردو ولې خبره همدغه ورته وایم که نه، د پند یې واخلي، سبا دغه محلي اردو چې ته جوړوې، سلا ورکوې، اموې ورکوې، زریپوش ورکوې، دا به څنګه ترې اخلي؟ اردو دی که نه؟ خو دا به څنګه ترې اخلي؟
د عسکر خو تشکیل لري دغه لري سوا ترخیصیږي دغه مسله نوشته د پسې ارشیف پسې نوشته دي ښه د دې نه بیا سبا څنګه اخلي سولې ته هم راځي او په وطن کې د دغسې حال ده دغسې ګډوډي شروع ده لکه پیشتر چې تا ویلي چې دا هغه ته ورکړي هغه هغه ته ورکړي خو دا خو ټول هماغلته ورځي که نه دا خو بې بندوباره خلک دي بې دقه خلک دي کوم تشکیل خو نه لري ځي همالته روان دي لکه چې اوس وه ګورئ موږ منظم اردو درلود منظم اردو م درلود سلاح یې درلوده مهمات یې درلوده ټانک یې درلود تیاره یې درلوده وقتی چې ډاکټر صاحب نجیب لاړ او دا مجاهدین راغله که نه دا ټولې سره تقسیم نه کړه همدغه مالیشو ور نه کړه همدغه ورنغله هغې خواته څوک ورغله او اوس به هر چا ته په محل کې تیارې اردو خیر اوسه څوک ورغله تاسې ګورئ ولې دا وطن بیا په بدبختۍ اړوئ ولې بیا په جنګ باندې اړوئ سبا سولې ته راځي سولې ته چې راځي دا حالت بیا څنګه دا بیا څنګه ټولې دا په خپل سوال ده چې د یوې خوا نه سولې خبرې کېږي طالب سره خبره کوم او د بلې خوا نه محلي اردو جوړوم ما خدا درته ویلي چې دا بیا څوک چاته ورځي ته دا فکر چا کړی که نه دی کړی هغه تجربه یې لیدلې که نه دی لیدلی یو مملکت 3000 ټانګ لري 7000 واړه او غټ توپچي لري 580 تیارې لري چې زه قومندان وم دا څه سوه دا افغانان نه وو دا هم افغانان وو که نه دا اردو څه سوه سړی وای د تاریخ هر مطالعه د تاریخ هر د چی دپاره ده وای د تحلیل او تجزیه د سابقه جنګونو او د سابقه تاریخ اشتباهات باندې پوهېدل او د اوسني سره پرتله کول مقایسه کول او د هغو نه نتیجه اخیسته دي د آینده دپاره ته د آینده دپاره څه نتیجه اخلي د دې نه ته دا اردو دې وګوره هغه چې دا خلک وایي چې دغه جبري اردو یا پشکي ورته وایي یا هر څه چې ورته وایي په 100 روپیو باندې دوی نوکري کوله هغه به هم قومندان صاحب د شوري به 2 روپۍ ته یې ګرځولې د صابون یې دغه خاطره 18 روپۍ ورته پاتې کېږي د ټولې دغه کړي هر مملکت خپل کلتور و فرهنګ لري رسم و رواج لري د همغه رسم و رواج په واسطه باندې دوی ژوند کوي له عسکري څوک نه تښتېده دا ننګ و دا بې غیرتي وه کو د چا به چې پچه وخته هغه کور کې نه کېناسته لکه د بارکزي صاحب داسې یو مثال ویلی چې یو تیر تاریخي درون مثال یې ویلی چې د عسکري له خاطر خپل لوري خرڅوله اوس خپله سلاح خرڅوي خپله خرڅوي خپل څه کوي تی اوس په لاس کې ورکوي تا دا یو مملکت نه چې جوړ کړی نو آیا دا د سولې په اصطلاح او د سولې په نوم باندې چې کومه لوبه روانه ده او دغه په خوا کې د محلي اردو جوړول خبره د همدغسې وضعیت دپاره خو نه دی روان څنګه زه خپل خبر یا د قصد خو همدغه نه ده چې قصد هم دا کار کېږي نن په سوله خبرې روانې دي د امریکا او د طالب په مابین کې تا څوک پوښتي نه او ته محلي اردو ورته جوړوې چا ته یې جوړوې هماغه ته چې ما چا ته یې جوړوې ته هغه راته ووایه خو خیر په هر صورت باندې کوم شی چې په دنیا کې نوشته سوي قانون سوی ده دا نور خلک یې ولې نه جوړوي پاکستان یې ولې نه جوړوي هغه سره خو طالب دا ده سره جنګېږي هغه د پښتون غورځنګ حرکت هم روان ده ولې نه جوړوي دا روسیې ولې نه جوړوي دا تاجکستان یې ولې نه جوړوي تا بهتره ده دا ازبکستان یې ولې نه جوړوي چې ته یې جوړوي تا ته سمه لاره یو وکیل دی شورا درښیي اردو دې تکمیل کړه پولیس دې تکمیل کړه امنیت دې ته هغو ته یې راوغواړه ما ورته یو پیشنهاد په دغه تلویزیون کې وکړه که نه لرې رال به زه در وښیم د کال 2 تر 3 لکه پورې تا ځوانان د 12 صنف وځي امتحان د کانکور ورکوي هغه ناکامیږي ته هغه نسې راټولولی خو دغلته یې راټول کړه یو امتیاز ورته ورکړه ورته ووایه چې وروره په ختم د دې کې هره فاکولته چې تا زړه غیر انجینري وي له طبه نور هره فاکولته چې تا زړه تا ورکوم
هم به جنگ درته وکړه، هم به اردو کې درته وي، هم به سبا عالم هم سي، هم به سبا د تحصیل چښتن هم سي، د تا په درد خوري. هغه خلک ټول دسکه ایران ته لاړل، هغه خلک ټول پاکستان ته دسکه لاړل، هغه ټول په بحرو کې غرق شو، تر هغه اردو دغه محلي اردو جوړوي. د چا نه جوړوي؟ دغه سپینګیري نه جوړوي، لږ زاړه نه جوړوي، یا لږ چا نه بل یو منطق ته ګوره چې سړي خندا ورته راځي. هغه څوک موږ نیسو چې هغه عسکري کړي، ښه هغه به هغه مهال کې بېلغه دښمن لري. اردو دې واخیستله د قدر نه دې خلاصه کړه، تی بېلغه د دښمن په خوا کې اردو دې واخیستله، اردو دې واخیستله د قدر نه دې خلاصه کړله، د وخت نه مخکې دې ورته تقاعد ورکړه خلاص، او اوس ورته محلي اردو جوړه او هغه چا باندې جوړه چې د هغې نه تقاعد شوي دي. قسم د زه په ما د خفه کېږي نه، د منصبداران جنرال صاحبان دې نه خفه کېږي، کله کله په دغه کې ورخي د خولي اردو قمندانان او د لیوا قمندانان زه چې ورته ګورم زه حیران پاتې یم. هغه د دغه خبره چا د عسکري په کاروانه نه پرېښود نن ډګر جنرال صحیح صحیح حیرت پاتې کېږي ورته. نن لیدلی یم نه په ژوند کې چې دې څه ویلې، کوم ځای کې ویلې، چېرته تحصیل کوم ځای وویل، بس یې ورکړی دی. ته د اول دې ته فکر وکړه، ته خپله وایې چې ما 45,000 ځوانان له لاسه ورکړل، 4 کالو کې 45,000 یو ستره ولې تا له لاسه ورکړل؟ او ته محلي اردو جوړه دغه اردو دا دې ولې له لاسه ورکړې؟ دا چا اداره کړې؟ د دې جواب چا ویلې؟ تا د چا نه پوښتنه وکړه؟ بیا نظر په قانون د عسکري وروره د مړو په مقابل کې 2 دغه زخمی، یعنی 45 چې تا شهیدان ورکړي، 90,000 د تا زخمیان دي. دا په څه دلیل خو دې تا په دغه حالت باندې چې کله د محلي پولیس جوړول، کله په زوره د خلک وتورول، په زوره د خلک طالب ته ورواستل، اوس نور هم ورولي. مننه جنرال صاحب. دادره صاحب د ډېرو وختونو نه ډېر کلونه تقریبا 2009 نه مخکې یو تعداد امریکایي سناتورانو ډیپلوماټانو د افغانستان د تجزیې پیشنهادونه وی کول. دلته به زمونږ هم یو شمېر سیاستوال به راغوښتل او مشترکې اعلامیې او کنفرانسونه به جوړول. دغه بحث یو وخت کې تودو چې د خپل اهدافو لپاره د منطقې د بېثباتۍ لپاره افغانستان کې د کوم سیاستونه چې روان کړي دي هغه خدا ناخواسته افغانستان دغه سرنوشت سره مخ کوي شي. اوس د یوې خوا نه طالب سره چې څنګه د سولې قسم په کوم ترتیب باندې روانه ده، نو خو دا کامیاب شي هغه بهتري. طالب بری شي دلته داعش شته تیار، حزب اسلامي شته دی، جمعیت شته، شورای نظار شته دی، دغه ډلې شته دی، د وسلو سره شته دی، قوتونه لري خپل. او که څوک نم لري ته ورته لګي محلي اردو جوړه. د مزار شریف محلي اردو به د چا لاسته ولویږي، د ورزګان به د چا لاسته ولویږي، د قندارو د بل ځای به چا لاسته ولویږي د محلي اردوګانې. نو آیا خدا ناخواسته همدغسې وضعیت ته خو آمادګي نه ده چې افغانستان د تجزیې ته ورته یو حالت خواته لاړ شي؟ ځواک صاحب دا د سولې په مورد کې خو ښه خبره دا ده چې هر څوک په خپل توان سره د دې سولې د رسیدو لپاره باید ګامونه واخلو او پښتنیت خو د سولې رسیدو ته راغلو. یو بل جګړې ته نه. زه به یو عرض درته وکړم، ما په وار ویلي چې که خپلواک ملي مجهز او د مکلفیت اردو ونه لرم، کمی درلود زه عرض کوم درته په دوهم ګام کې مې وسلې ټولې کړې، په دریم ګام کې سوله ده. بیا عرض کوم که قوي مجهز خپلواک ملي او د مکلفیت اردو ولرم، نو هغه خو بیا وسله نه پرېږدي، هم د وسلې د ټولېدو توان لري او ضرورت یې هم نشته چې بیا وسله په مملکت کې پرته وي. نو سوله حتمي ده، که زه وغواړم که ونه غواړم. هم د شپې آرام بیده یم، پولې مې خوندي دي، او هم وسله نشته، هره ورځ به پر اوبو توپک نه سر را اخلو، امنیت سو. او که برخلاف چې د استعمار یو اصل هم دا دی چې څنګه د پولو محافظ، د ملي حاکمیت محافظ، د ځمکني بشپړتیا محافظ، یعنی اردو درته خراب کړي. وګوره څنګه یې خراب کړ. ها چې زه په هدف غږیږم چې ولې زما اردو خرابوي. خو راځم دغه ته راځم
دوی خراب کوي دا اردو چې و خراب یې کوي بیا یې ویل د سر یې جوړو نو د سر یې جوړی څنګه یې جوړی د سر یې دغسې جوړی که یو منصبدار پاتو چې سر یې په څه خلاصېده یعنی په نظامي دکتورونو آګاه و په نظامي ډسپلین آګاه و او عقیده یې درلود چې اردو د دې وطن ساتونکی دی او هدف یې دا دی چې وطن وساتي هغه دې بندي کوي که بندي نه سو نو تقاوت خو دې خامخا کوي اوس نو څه کوي هغه ورته اوس نو غواړي چې د اردو نورم پسې تجزیه کړي سپکاوی دی اردو ته بی عزتی د اردو ته حتی د نظام د عسکري نظام مکتب ته سپکاوی دی بالکل د یعنی محلي اردو د اردو تجزیه ده ولې نو د زمونږ اردو ولې تجزیه کوي د اردو تجزیه آیا د مملکت د تجزیه په معنا نه ده راځو دې ته چې کله چې دغسې اردو ونه لرم نو وسله نسم ټولولی کله چې مې وسله ټوله نه کړه نو سوله نسته چې سوله او امنیت نه په مملکت کې چې هر څوک هر څه کوي هغه کوي راځو دې ته چې د مملکت تجزیه هر څه چې د دوی د ګټو ساتونکي وي او د دوی د ستراتیژي د لاسته راوړلو دپاره او د تامین دپاره وسي هغه کوي چې د خپل شریک المنافع انډیوالانو سره وګورئ 1 کاله تېر شوه چا ونه سوایدل چې اغزن تار کش کړي داسې نر غوندې کش کوي او نن بل څه راته وایي څوک غږ هم نه کوي په برمل کښې وایي شناخته کارت توضیح کوي تا ولیدله غږ ونیسه زه څه شته ناست یم او جناب ځواک صاحب چې درد لري او احساس لري نور حوصله نشته سربیره پر دې چې دا تعارض شروع دی بیا نن په یو رسانې کې څه تشریح کوي وایي شمال ته یې پاکستان پلاني سرحد ته یې پاکستان خلاصو یعنی د اغزن تارم داسې معلومیږي چې ګوډاګیانې خود آګاه یا نه خود آګاه غواړي چې په رسمیت هم وپېژني هغو متوجه نو زه عرض کوم چې راتېر سو اوس څه کوي د پاکستان حاکمان ځواک صاحب ځکه دا وایم که د سوال نه خارج وي چې ډېره مهم موضوع ده دوی کوشش کوي چې تعرض ته دې خواته ادامه ورکړي چې که سهار سره کښېنو وایي سید ستا د برمل ولسوالي به درته پرېږدم متوجه یا پر کونړ اوس هم د راکټونه اوري ولي د دې معنا دا ده چې پاکستان حاکمان د متحده ایالاتو هغه ستراتیژیک انډیوال خپل د 1 کالو هدف وروسته دا دی ورسېد زموږ حاکمان څه کوي زموږ حاکمان فقط ورخطا دي دا اوس هلته په قطر کې 6 ورځې خبرې وشوې دلته چې راغلل ما دا نن د دوی د رسانې اورېدلې دي یو وایي چې دا نسي کېدای امریکا مداخله کوي واته چې پرون د امریکا پر اوږو راغلې دلته سپوس وي د امریکایان شریفترینه خلک نه وه د مځکې د کورې یا شریف وکنه و او پرون دی ویل چې که اردو که یوه ورځ امریکایان مرسته ونه کړي دا زما اردو خراب دی اوس بیا وایي چې یا اوس خو دا باید متوجه وسي زما سره د افغانستان ټوله ولس سوله غواړي د افغانستان عسکر سوله غواړي د افغانستان طالب چې ته ورته وایي سوله غواړي که ته 3-4 نفره یې ونه غواړئ ځکه ارزش نه لرئ چې په تاریخ کې دغسې راغلې ده نو دوی د خپلو ګټو د ساتلو دپاره ځواک صاحب زما زړه په دې درد کوي چې څنګه یې پاکستان خپل موخو ته ورساوه دوی ورساوه د امریکا خو ستراتیژي وه په 1 کالو کې نه د باچا مرحوم داود خان دیموکراتیک خلق مجاهدینو په وخت کې هر څه هلې ځلې چې وکړي ونه سوایدل چې دا موخې ته ورسېږي دغه ځوان د دغه محترم په وختو کې دغه د اغزن تر هر ورځ یې موږ تا په سترګو وینو حتی محترمین وویل چې غږ هم نه پورته کوي چې ادې عقل ووایه چې وروره اوس یې په زوره کشوي ما ته وګوره ته متعارض وي ته متجاوز وي چې وار مې در باندې اوس نه دې پرېږدم دغه نه ورته وایي معنا چې رضایت لرم منمي او زه بیا څه ورته وایم چې ته د ملت نماینده نه یې ته د ملت نماینده یې هر څوک چې د اغزن تار سره موافقه کړي هغه د افغانستان د ولس نماینده نه دی د حکومت موافقه ښکاره خبره ده لیکن د دې پیسې امریکا ورکړي دي دواړو مشترک پلان دی برګر صاحب څه ویل غواړي یو که په حقیقت کې ما خو دا 15 کاله چغې ولیدې که د دولت مامور او که د ولس استازی یم الحمدلله په ډېر افتخار زه خو وایم چې ما د خپل ولس نمایندګي وکړه ځکه چې زما ولس استعمار ته سر هېڅ وخت نه دی ټیټ کړی ما دا پوره 8 کاله چغې ولیدې چې امریکا مداخله کړې ده اشغال کړی دی زموږ ملک امریکا په ضد مې دا 8 کاله خبرې کوي زه وایم که امریکا
زموږ په وطن کې 10,000 محلي اردو جوړي مهرباني دي وکړي 10,000 محلي اردو دي په روزګان کې نه جوړي روزګان د افغانستان په ځای کې پروت دی 10,000 دي په مشرقي زون کې پر سرحد واچي 10,000 دي په جنوبي زون کې واچي 10,000 دي پر غربي زون واچي د ایران پاکستان په سرحدات باندې که درواغ نه وای امریکا دی 1 میلیارډ اشاریه 300 میلیونه ډالر پاکستان ته د ازغن تار مصرف نه ورکوي او دلته ولې یو جناب د پاره د خدای نه پیدا کیږي چې راخ پورته کې خلک زی په چری ټوپک هلته ټکانو کې محلي خلک خواران برته راوتشي دا خاصه یو جناب د پاره د خدای یاد دی خاور ولې راغ نه پورته کوي صحیح ولی دا نه وای دا څوک چې دا تا نو زوام ارز اپا غواړم نو زوام په قدر رقم چې طالب وروره زدي مرګره ملت دې مرګري دي د افغانستان ولس دې مرګري دي ته د ولس مرګري ته د ولس یو ولس تادي که صلح نه کېدل د دې پلان د ولس ټول دغه خلکو په مقابل ولاړی چې هغه د صلح په مقابل څنګه اندازې زه یو خبر کوم که رښتیا د حکومت روسان یو کال مخکې موږ ته ویلي موږ وځو ټول قمندانان را ټول کړل وایي چې کمبود لرئ دا ټولو ته معلومه ده دروغ نه ده ټانک قمندان ورته ویلي ټانک کمبود لرم دغه نه درکوم توپچي ورته ویلي توپچي کمبود لرم آخري تیارې 22 تیارې موږ ته نور هم راکړي یعنې دا اردو یې داسې تکمیل کړي له هر نقطې نظره چې ګورې خو ته مهرباني وکړه ورته چې ته خو اوسې راځه دا د ما اردو تکمیل کړي که د سره وکړه یو توپچی درکه یو ټانګ درکه نو د تا دوست ده او کني وروره ولا د بنیادی دښمن دی د ورکهی د نور دی ډیره زیاته مننه کور مړم سلامت سئ ګران لیدونکو تاسو هم باندې تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بحث پورې په خدای الله